نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. مولوی فیض الحسین یو خبره وکړه وی اول دا داوا برابرو نو بیا به بل مجلس منعقد کو. دای باره کې اوله خبره در اگسته و د نوم او د دویم مجلس خبره اوله در اگسته و داګه موږ صرف جواب کو. دویمه خبره دا چې تنظیم نوجوانان احناف او داګه مقابله کې وی اشاعت لیکل شوی دی. اخو د پعیه وروره اخو موږ د اخرن لړکو چې تاسو په دې موضوع باندې تیار شئ په دې داوا باندې تیار شئ یا د پعیه و په دې ځان پوهه کړ. بل خبره دا وکړه چې یاره دعاګانې او فاتحې ورلکوي مشرکانو له دعاګانې او فاتحې نه ورته خیرې کوو. دویم دا چې وسخه لاړ شو کلاس سره ملاو کو چې لاړ شو بیا لاس ومینځو پوه شوې. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه اثر چې څنګه دی. بل دا خبره زده که وایي موږ سره په مجلس کې او موږ سره په د خپل سیاسي جماعت کې په جمعیت علماء اسلام کې به پنډتان ومي پنډت چند لال نهرو کسشه دک نوملی وای زنده‌باد دک نوملی وای زنده‌باد هغه صلیب هم راوړل دی. صلیب وته مخې ته نیول دی ایمان ولا چیلنج کړی دی او د یو کې غیرت نشته هغه وته ایمان چیلنج کړي په دې د موږ عیسی علی السلام پانسی کړی او دا د غیرت نه ډک خلک ځان ته غیرتیان وي دی وته غلی نهستی لکه دغه وخت تاسو ایمان سوي ځان کې ایمانی غیرت پیدا کړي. بل خبره دا وکړه وای تاسو تفسیر ورکړی شي علامه ول دعوت ورکو پدیم لګ ځان پوهه کا دعوت د اسلام مل ورکو چې مسلمان شه دا تفسیر لګو ګوره دا څه د کوپر خبره نه ده خو استاد هغه سره یو کېدل او دغه د لاندې بیا ژوندۍ تیرول او هغه د علاقې مشر ګرځول او د هغه په مشرۍ باندې بیا په خروم کول او زنده‌باد وطن ویل او هغه سره د صلیب نه راتلل دغه د شریعت خلاف خبره ده. بل دا ځکه وای د امانکوټ چې کومه مناظره وه وروره مازیګر مستولاړم ټلیفون را پسې شو ماخام فیض الحسین دی او ندیم دی راځي او راته هغه مولوی صاحب راته وی چې ماخام درځو دغه ځای داسې چل کوو په موبایل راته وی داسې ویلي ماخام لاړو او هغه ځای نه چې ته څنګه راوته کنه په کم شرم راوته او په ایمان وای تاسو د ملګرو نه ټوپۍ نه پاتې شوی پکې په ایمان وای تاسو د ملګرو نه پکې بوټان نه پاتې شوی په ایمان وای پکې ته پکې درنه نه پاتې شوی په ایمان وای بس تاسو بخبله پتو لګي تاسو بخبله پتو لګي تاسو د ملګرو نه چې کومه ټوپۍ وا هغه په خپل لال ته تلو د پینډۍ د استاغ ستا ټوپۍ وکړه چا وا پینډۍ نه چتلوا غلی شه. بل دا خبره زکه ما راوړې ما دوه ټوپۍ تاسو وړې بیا وای د پینډۍ مناظره وا دومره ډیر ورغلی وای مستاسو زایو ورغلی مناظره لستاسو ځای کې ال ډیر خلکو او انور کاروي صاحب د څنګه پټ شو کم ځای کو دا خبرم لکوا تم وی هغه ځای کې کنه وی ندیمو کنه لګ معلوماتو کا خیر دی خیر معلوماتو کا. بل دا خبره زکه تاسو خیر دی وای تاسو د قران الفاظ غلط وای ته شاه منصور بابا الفاظو تغوک کړه اخو الفاظم غلط وای او صيغم غلط وای په اذا عزمت فتوکل علی الله فاذا عزمت کی وای دا تا د واحد متکلم ده دا د شاه منصور بابا ویل دی او قاعده په کلیپ کې موجود دي دا خبره به مزدکی. بل دا وای د جمعیت لاندې به هندوانو می او دابمی هندوان او شیعاګانو درس دا بیا خپل جمعیت علماء پندتان ولا کېده جمعیت علماء هندوان ولا کېده جمعیت علماء شیعاګان ولا کېده تا خو لنوم جمعیت علماء اسلامي خره د اسم او مسما کې ډېر تباین د دې تم بیا لک سوچوکا نوم دې څه دی او دالان دې څه دی. ما در دعوت درکړه مولانا دعوه مې د تویلا دستا پاګه کې تا دا ویل چې بعضی عقاید کفر شرکی بعضی عقاید کفر شرکی دا د استا البصائر ته ډکته ستا البصائر ته ډکته. دویم دا چې تا ته ما ویل چې موضوع دغه جمعیت علماء اسلام د حکم پیدا لګول شوی دی چې بعض عقاید کفر او بعضی شرکی دا په حکم دی ته موضوع پیژنې نه ته موضوع مناظره او موضوع بحث دا نه پیژنې ته موضوع جمله نه پیژنې موضوع مسله نه پیژنې موضوع عقیده نه پیژنې وروره موضوع محمول نه دی بالکل خبره واړو لا داګه د رسوم نه وي لګ دغه ځان پوهه کا. دویم دا دی چې مونږ دا ویل چې تاسو د مشرانو عقاید کفر شرکی دي ته په دغه کې وای کم اول تغوا کېده ته تعین طلب کې کنه اول دا کېده ټیک ومما يدل على تصرفات الاولياء اولیاء له تصرفات ثابتې اولیاء له تصرفات ثابتې را کاله کدا شامل را کا ولیکه کنه لیکه ځان لا ول الكلام د څنګه نشته لیکه ومما يدل على تصرفات الاولياء دا د ډاګي بابا عبارت دی وکړه دا د شامی وته کو پر ویلي ومنها انه ان ظن ان الميت يتصرف في الامور دون الله تعالى واعتقاد ذلك كفر
دا شامل و اعتقاده ذلك کفر. بسم الله الرحمن الرحیم. ولی الرب صاحب تقریباً 15 منټه ټیم ډک خو په دې کې مقصدی خبره یو هم د موضوع د دې ځای مطابق اونکړه. صرف دا چې کله پېښ چې ټیم په ختمېدو دي شروع کو هغه مې کې نه ورکو لکه دوه کسان چې جګړه ولګي او سړی شاته راکاږي نه هغه بیا زور ډیر شروع کی د پاره دي چې خلک مې ډیر راکاږي او زدم پتر چې سودم تشینه. مولوی سے محترم وی د سواد په مناظره کې دا نوم د تنظیم منګ دا دفعیت ورلیکلو د مجتبی سے په ترتیب کې سو التم دفعیو 2015 یکم اگست 2015 التم دفعیو چې په وخت د مناظرو میدان ته تل راوتلم نه وي او بل مجتبی سے چې دستخط کو اوس مغه تحریر را سره کتاب کې به ان شاء الله چې موجود وي هغه باندې د پاسه لیکلي تنظیم نوجوانان احناف خو به هر حال مشران دې منه ته نه منه. بل مولوی سے محترم وي د مړو جنازو چې مشران جن هغه ته خیره کوي نعوذ بالله استغفر الله دومره دروغ وای هغه دعا جهري کوي باقاعده مدح او صفت هم کوي نو دا څه کوي دا تقیه کوي څنګه. او بل مولوی سے محترم وی دا تفسیر ولا منګ ور کړو د دې لپاره چې هغه نصيحت قبول کی دعوت مر کړو د تبلیغیانو دعوت نه مني خپل د یوې خځې تفسیر ورکي هغه دعوت مني دا لا بلا. د شیخ طیب صاحب دا زوجه مطهره مبارکی دا غي تفسیر ورکي شیعه پاغي دعوت ورکي خو شیخ زکریا صاحب والا چې کوم دی د شیخ زکریا صاحب والا هغه بارکی لیکي چې دا شرک دی او دا کفر دی او دا يهوديان او دا وغيرها هغه نه مني د جبغون ته دنو دا چکاري چې د شیخ طیب صاحب د خزر تفسیر د شیخ زکریا صاحب د کتابونو ډېر اولا افضل مقدم دي. بل مولوی سے محترم امان کوټ مولوی سے محترمه دا ذکر د کزه تاسو د یو سیز وضاحت کوم دا ډېر غران پدی وی چې تبوي دروغ او زبې جواب کوم خدا ذکر کده امان کوټ د مناظره په اړه کې چې دا کم خبره دی وکړي چې ټوپه پاتې وا بوټان پاتې و وغیرہ سدي اوې پدی باندې صرف یو درې ټکی طلاق واچوا زما شکست د ویډیو وړاندې او فتح استا بس زما چلن ډیر نه درې ټکی واچوا خپل زوجه مطهره پدریو کانو طلاق کوي دا می ټکو چې تاسو نه چپړو بوټان پاتې شو بس زبو منم. البته د ثواب د پنده د مناظرینا تاسو نه یو ټوپه او دوه مالونه زمنګ حضرت دامت برکات هم سره موجود دی وصولې کوي دا د طویل شم او کرا سره زی در کوم دله مولوی صاحب کم از کم اختر سپټ میړه نری رښتیا وایا. بل مولوی صاحب محترم وي مناظرین ندیم تختید لک دروغ وای خدای بنده تاسو مشران دروغ وي ته به څنګه نه وي. شیخ طیب سے 20 روپے میں مونی شاکر سے لور کړي او د خدای بنده باندې کمره کې واځي واپس دراله په سټیج باندې راکې خلک دراته زول مداري توبه کو تقیه کوله نو په ما به څنګه دروغ نه. مفتی سے محترم په وخت په پنده په وخت موټروي باندې په خبر کې داغه پروګرام لټکو او د مناظره د پاره هغه مدعو شوی نه دي او نو مناظره کې موږ شرکت کړی دي. عبدالرحمن عابد سے بنورو کالی سے استاد ملاقات د خالد له مناظره دیم نو تري او چې کله مناظره له منځو د وحدان نه تاسو کې مفتی ندیم د پټېدو ساړي دی او کنه دي ادم وحدان وایا وحدان سوی وای مفتی ندیم ته توصیف یو چیلنج ورکا اثرې پڅ کوړ ته جی اوس مولوی سے محترم لګ ما ته متوجه سے جواب بم راکې ځان سره لیکا او مولوی سے محترم بیا وای شاه منصور بابا الفاظ او صيغه د خدای بنده په قران باندې خدای کنزل فتوا وای په قران کې داسې کنزل دی یولکم الادبار نعوذ بالله وای داسې کنزل منګم نشو کوي نعوذ بالله یعنی الله پاک کنزل کړی دی او په قران کې کړی دی دا ستاسو مشرانو حال دی او تم سره بحث کې د شاه منصور بابا په الفاظ او دغه په صيغه باندې نعوذ بالله او بیا وای جمعیت العلماء اسلام کې هندوان او پندتان مولوی سے محترم هغه مشران دي مطبوع دي تابع اعتبار نه مطبوع اعتبار وي پیګه خبره باندې ستاسو جماعت کې څونه فاسقان او فاجران موجود دي پیشاب توحید او سنت کې بیګری د کې څومره موجود دي نو ستاسو خلک د خلک سوي چې دا اشاعت توحید او سنت نه دي بلکې اشاعت الفساق دي دا به تو مني نو چې دا نه تسلیمې نو کم از کم دا هم را سره تسلیم کا چې د جمعیت علماء اسلام چې کوم مطبوعین دا غ صحیح دي شیعه یا هندو یا پنځپيري وغیرہ اعتبار نشته. بل مولوی سے محترم تاسو په دې کې دا داوا کړی دا تاوی چې وضاحت تنقیحات وکړه ورسې محترم د لیکلي چې بعض عقاید شرکی کفری بدعي وغیرہ یو عبارت لیکا دا ټیم دروا مولوی سے محترم دا کار دی
دا بعض عقاید شرکیه یا کفریه دې کې یوې وضاحت کا بس وي دا ستاسو عقیده او په دې مناظره شو بس او که پاتې شو د کتاب د عبارات لراغلي نو ګوردا کتابونه مې ټول ستاسو د عقاید وروړي دي ان شاء الله چې بیا برته یو خیم چې ستاسو علماء دیوبند په باره کې کوم نظریه ان شاء الله بیا وګورو خو زما او ستاسو موضوع هغه مناظره دعوت هغه وضاحت